من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پنځه صفات تاسو لوستو د مسلمانانو. دلته کې شپږم صفت راغی دی دعاګانې کوي. ا دعاګانې داسې کوي چې د الله رب العزت کوم رسول را لېږلی دی صلی الله علیه وسلم او هغه کوم مشن چلولی و د هغې مشن په واسطه باندې د الله نه سوال کوي. مشن څه دی؟ منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی خرجت فی الجاہلیہ فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول للناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ز جاہلیت زمانے کی تل عمبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ولید خلق و تیویل چھ لا الہ الا اللہ وائے کامیاب بیخ عقیدت لا الہ الا اللہ ساتے ہیں. فمنهم من تفل فی وجہ پدې خلکو کې څوک داسې وو چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل توکاڼې توکړل. ومنهم من حثا علیه التراب او بعضې داسې وو چې هغې پې خاورې ونستې. ومنهم من سبه بعضې هغه وو چې کنځلې ورته وکړل بد ردې وویل حتی انتصف النهار تر دې چې ورځ نیمه شوه. فاقبلت جاریة یو ماشوم راله جاریه بعصم من ماء تو اوبو لوښې ورسره و فغسل وجهه نو هغې رسول الله صلی وسلم ته اوبه واچولې هغه مخ ووینځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وویل یا بنیه لا تحزني ولا تخشى علی ابیک. زما بچی یریږه مه په خپل پلار باندې یره مه کوه. د هغې وجه دا ده چې الله به مالا څه مغلوب کوي نه ما به ذلیل کوي هم نه. نو منیب ازدي وایي چې قلت من هذه ما تپوسو که دا څوک د دا ماشومه؟ نو قالو هي زینب بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما د خلکو وویل دا زینب ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور زینب. تاریخ کبیر کے جل 8 کے صفحہ 14 کے دا خبر لکھلی ده. دیکھو د سیدہ زینب دا غیم منقبت تے چې دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څومره خدمتگار لور وه او بله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلکو کم تکلیف ورکو د څه د وجې ورکو؟ د عقیدې د اختلاف د وجې ورکو. دغه عقیده د لا اله الا الله چې کوم ده د توحید عقیده دې ته وایي انا سمعنا منادیا ینادي للایمان. دا نن د وسیلې ذریعه ده الله ته د قرب ذریعه ده. ربنا اننا سمعنا منادیا ای زمونږ ربا یقینا مونږه اورېدلی دی یو اواز کوونکی یو ندا کوونکی. منادي د ندا نه اسم فاعل دی. هغه ندا کوونکی څه وایي؟ ینادي للایمان چې هغه آواز کوي ایمان طرف ته. نن خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته لیکن کم کتاب چې هغه راوړو او په هغې توحید ذکر او کتاب موجود ده. دا سعادت دی د مسلمانانو چې دې سره د خپل پیغمبر راوړل شوی کتاب هم بالکل په اوریجنل ټیکسټ حالت کې موجود ده. د بل کتاب داسې نشته دی، نه تورات نه زبور او نه انجیل. لیکن مسلمانان دومره کمزوري دي چې دوی د خپل رب کتاب نه لري، په ځان نه پوهېږي. بل مسلمانان مونږه په دې باندې بختور یو، سعادتمند یو چې مونږ سره د خپل رسول ټول سنتونه او ټول فرامین احادیث بالکل محفوظ پراته دي. د نور اقوامو سره هېڅ نشته دی. نه د سیدنا سلیمان د احادیثو پته لګي، نه د سیدنا موسی لګي، نه د سیدنا عیسی لګي، د هیڅ چا پته نه لګي.
ځان کې قابلیت پیدا کړي. الله چې کوم سعادت درکړی دی دا سعادت غورځوی مه، دا خپل کې او ځان په دې پوهه کې، قرآن او حدیث باندې ځان پوهه کې. دغه د ایمان سیز دی، د ایمان توکې دی. ربنا اننا سمعنا منادیا، اے زمونږ ربا یقینا مونږ اورېدلی یو اواز کوونکی چې هغه ندا کوله ایمان ته. اواز یې سو ان تفسیریه آمنو بربکم، په خپل رب باندې ایمان راوړی، فآمنا نو ربا مونږ ایمان راوړی دی. دا وسیله ده که نه؟ وسیله معنی الله ته د نزدېکت ذریعه، الله ته نزدېکت. الله ته پس نږدې کېږي په خپل عقیده، په نیک عمل، یا د بل چا په دعا باندې. دا درې څیزونه دي بس، عقیده، نیک عمل او د یو ژوندي بني آدم دعا. سنت کې دغه ثابت دي. نورې وسیلې په شریعت کې نشته دی، قرآن او حدیث کې. بعضې وسیلې شرکیې شته دی، بعضې بدعي شته دی خلک چې پیش کوي، او بعضې پکې هېڅ نه. قرآن او حدیث چې کوم وسیله ښیي نو هغه دغه ده. دلته کې د ایمان په واسطه باندې الله نه سوال کی چې ربا مونږ ایمان راوړی دی. ربنا ای زمونږ ربا دی، ربنا کې بیا وسیله شوه. څه وسیله ده؟ عقیده ده ته زمونږ رب یې، او دا بنیادي فکر دی کوم باندې چې زور ورکوم چې انسان ګناه وکړي نو دی ځان په دې پوهې کړي چې زما یو رب شته دی، هغه بخښنه کوي. مالا پکار دي چې زه لاړ شم هغه ته وجاړم. ربنا ربنا د هر نبی دعا چې ته چې ګورې ربنا نه شروع یې. او دې کې وجه هم دکه ده چې د انسان دپاره د خپل رب نه علاوه بل څوک کارساز او مشکل کشا نشته. نو ځکه د انسانانو دعاګانې، د انبیاو دعاګانې یا د اللهم نه شروع یا د ربنا نه شروع. او کله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته نورې ښیي که نه، لکه چې مصیبت کې راغی، مشکل کې ورغی، نو څه به ویل؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم. نه پسې به دعا وکړه که نه په یې به خاموش ودرېده. دې کې عبرت دی د خلقو دپاره، او خلک پوهېږي نه. دې ذکر بخي نو یا الله یا الله یا الله څه ورته وایي؟ خبره وکړه که یا رحمان یا رحمان یا رحمان څه چې وایي ووایه که نه. تا خو نیمګړې خبره شو، اواز تا وکړه نه مقصود څه دی؟ نو دا دغه حدیث کې واضح کېږي چې یا حی یا قیوم، نو ورپسې خبره شوه چې برحمتک استغیث. دا طریقه ده بس. دیکھ دا جنگ خو نشته دی. ذکر مفرد جائز دی که ناجائز؟ جائز یا ناجائز پرېږده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وښیه چې ذکر مفرد هغه کړي. هسې جنګونه کوي خلک. ذکر دپاره خو اصول دای چې به شریعت کې ثابت دي، عقل باندې نه. او دغه څیزونه دا چې کوم خلک کوي چې پلانې شی وایه، یا ودود یا ودود وایه دا چل به کېږي، یا رزاق یا رزاق وایه دا چل به کېږي. دا بنیاد غلط دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره دعاګانې چې دي هغه په ضمن د جمله مفید کې دي. څومره چې هغه د الله نومونه اخیستي دي هغه د یو جملې په منځ کې اخیستي دي، د جملې په بنیاد یې اخیستي دي. دغه اصول دی. تفسیر روح المانی کې د سورۃ الاعراف واذکر ربک فی نفسک لاندې پوره تفصیل سره راغلي کړي دي چې کم محققین دي په علماو کې، لکه امام نووي نوم هغه اخیستی دی شرح المهذب کې، او نور بې شمېره هغې وایي چې ذکر مفرد شریعت کې ثابت نه دی. د دې نسبت خلک ابن تیمیه ته کوي دا هغه ویلي وو، هغه نه دی ویلي، ډېر شیخ خلکو ویلي چې ذکر مفرد ضمن د جمله مفید کې پکار دی. دا الله نوم ضمن د جمله مفید کې پکار دی. دلته کې دی یوازې ربنا باندې کار نه کوي، ربنا ربنا ورپسې خپل مطلوب وایي، دعا کوي. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، اے رب زمونږ نو بخي مونږ ته ذنوبنا زمونږ ګناهونه، وکفر عنا سیئاتنا اوریجه زمونږ نه زمونږ ګناهونه. ذنوب مراد لوی ګناهونه او سیئات واړه ګناهونه. وتوفنا مع الابرار، توفنا وفات کې مونږه. دا ګوره توفی د مرګ ته وایي، یو توفی د موت یو توفی د نوم وي.
و توفی د نوم جدا سیز دے و توفی د موت جدا سیز دے. انی متوفی کی خلق مانو کی داجی مرگ دے وے مرگ کم دے رہے توفنا مع الابرار منگا ملکی تو پا عقیدہ د نیکانو معیت نہ مراد دا عقیدے یو شانتے والے ملکی منگا پا عقیدہ د نیکانو اور تعلیم د دعا ربنا اے رب زمون واتنا اورا کی منگلا حقدار کی منگا ما دا غیسیز واتنا چتے منگ سر وعدہ کردی دا علی رسول کا علی لسان رسول کے استاد رسولانو پا جب باندے یعنی دا رسولانو پا وینا چتا منگ سر کم وعدہ کردی دا نمونگ لاغرا کی ولا تخزنا یوم القیامہ اور منگا مرس واقع دا قیامت پرز انکا لا تخلف المیعاد یقیناً تا خلاف نہ کہ دلوز تنیٹے خلاف تا نہ کہ دی دعا اکڑا پسی اصول باندے اکڑا فاستجاب لهم ربهم نو سوال قبول کو دیلا رب دی سیوے ورتا انی لا اودیو چی یقیناً زنز آئیکم عمل عامل منکم عمل دیو عمل کو ان کی استاسنا من ذکر نا انثا خواکا ناری نہیں او خواک زنا نہیں چاہ عمل کری او صحیح طریقے سے رہ کری اللہ نے ضائع کی اور اسلام کے بیا خزا سڑے پکی نہیں بعضکم میں بعض استاسو دا بعضو نہیں خزا مومن دا ناغم بنی آدم دے سڑے مومن دا ناغم بنی آدم دے بعض استاسو دا بعضو نا دا مطلب دے فالذین حاجروا واخرجوا من دیارهم ووضوا فی سبیلی فالذین حاجروا داغی وم صفت دے ناکسان چاگی ہجرت کردے او باسلی شوی دی داغی دا کورونونا او تم دا چی ووضو فی سبیلی اغیر آزیت تکلیف ورکل شوی دے زما پلار کے او نحم دا چی وقاتلو او دی قتال کردے لسم دا چی وقتلو دی قتل کردی شوی ہم دی دا حالاتی دا مجاہدینو لو کفران عنہم سیئاتیم خامخا زبری جوم ددینا دی گناہونا ولو ادخلنہم وخامخا دی بداخلهم جنتون تاچی بئیگی داغی دلانے نیرونا ثواب من عند اللہ دا بدل لے ثواب دے دا اللہ دا طرفنا واللہ اندو حسن الثواب او اللہ سر دیر خبدل لے دیر خاجر دے لا یغرنکا تقلب الذین کفروا فی البلاد حیران دینے کی تالا تقلب اوڑیدل روڑیدل تقلب اوڑیدل روڑیدل اوڑیدل روڑیدل دا چاری تو دو تفسیری دلتا کہ امام راضی کر دی کہ تقلب الذین کفرون مراد اہل مکہ دی اگر دیر پتیزے کے لگیا دی تاثر بدر ہم کردے احد ہم کردے پرستے ہم سے خیالات ٹک نہ دی وہ پدے دو ککی گما ذکر چی اصل خبرات حق پیدا کی دل لی حق چی اوزے پیدا شو یو کس دی یو کس تاب اللہ دی رئی اور چکر دے سوچہ سڑی حوصلے سمئی دے بڑے زیاد شیخ تمہیں زیاد پہ ہی چی خلق بحیرانش حق مسئلہ دا غید خورولنا تیرے گما جناب سنگ رسوم اللہ و تعالی خپل وسائل در گئی و بدارا چی داعی سنگ دے اغل پکار دائی چی یو خدا آغا قیدہ پختئی دا قول او دا فعل عمل دا قول او دا فعل میں اس کے تضاد نہیں او بلداری چی دعوت پو اصولم پوئی گی فرض تا فرض پا نظر گوری واجب تا واجب گوری سنت تا سنت پا نظر گوری خلط ملت نہ گئی سنتو نہ فرض نہ جوڑی دا فرض نہ سنتم نہ جوڑی دے لویا مسئلہ پیدا کری دا مونگتا اور ټول نلوی بنیاد دارے چی اخلاص پکی اخلاص پکی خپل خبر خوری چل نوردی بیا خلقلا چی سنگ مخنی بے اوکو دا تو تا تو وہی ددی تقلب دیتا گڑ وڈ نہیں کی لا یغرنکا تارے ہو نہیں رہی تارے دوکہ کے وانے چاہیے اوڑیدل دائے کسانو چی کافران دی ملکنو کے ادویم دا چی دینا عام یہود و نصارا ټول کفار مراد دی تو کفار خودیر زیاد دی اگئی سرا بیشمیرا اسباب دی جون دا تیرولو دمزو سزونا ورسر دی دیر شی اشیاء ورسر دی تجارت دیر زیاد تے پیداوار دیر دے پیسے ورسر دیر دی اللہ ہی پدے بانے دو ککے گما لا یغرنکا تالے دوکہ کے وانے چاہی
اوړېدل د کافرانو په کلو کې ولې متاع قلیل فیدې د معمولی دا دنیا فیدې دي د مرګ سره ثم مأواهم جهنم تاسو ګوره قرآن کې وګورئ توحید سره به اکثر و بیشتر د قیامت تذکره کوي د تعالی عقیده پخته کوي هر انسان ته په دې دنیا کې د هر نیکه بدل او د هر ګناه سزا دنیا کې نشي ورکولی دا خلک پوهېږي نه په دې باندې چې ولې الله نه ورکوي تا آخرت منې که نه منې والیوم الاخر چې منې ته نو دا بعضې څیزونه الله آخرت ته پرېښي دي ته دا الله په پروګرام کې څوک چې ټانګ اړوی مخالفت کوي وکړي خپل کار ته پرېږده په دې باندې دا تقلب دی تا نه ګډوډوي متاع قلیل ثم مأواهم جهنم بیا دی ماوا ټکانه جهنم دی وبئس المهاد او ډېر ناکار دی زید ډېر لګولو لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار دا بشارت دی لیکن کسان اتقوا ربهم چې هغوی د خپل رب نه یریدلی دي توحید یې منلی دی تقوا بنیاد په توحید دی اتباع سنت یې کړی دی صغایر کبایر یې پرېښي دي ترنګې نوافل هغې ټول کړي دي سنتونه یې کړي دي تقوا دغه بنیادونه دي تقوا پکې راله تقوا یې کړې د خپل رب نه د هغې دپاره جنتونه دي بهیږي د هغې د لاندې نیرونه خلک دې د نسیه وایي که نه چې زه به ستا نیسیه ثواب څه کوم پته نه لګي ته مسلمان یې نیسیه ثواب نه د الله خو ثوابونه ټول نیسیه جنت کې ورکوي دا په دنیا کې هر څه غواړي دا الله پروګرام داسې نه دی ایو سړي نه چا تپوس کړی چې ساینسدانان کوشش کوي چې مرګ ختم کړي او چې مرګ ختم کړي بیا مونږ څه کوو دا جواب ډېر ښه دی سهار ما اورېد ډېر ښه جواب یې ورته کړی دی ورته یې دې ساینسدان ته ووایه چې ته اوس تجربې کې او الله رب العزت تجربو ته محتاج نه دی د هغه خپل یو پروګرام دی او چې کله هغه راشي نو دا دنیا له به ډز ورکړي انسان باندې چې کله وخت راشي هغه ټایم به پوره کېږي لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون مرګ څوک نشي ختمولی په ارام کې نه حقایق دا حقیقت دی چې الله کومه نیټه ده چا لیکلې ده هغه چې راشي بیا څوک نشي واپس کولی ساینسدان یې نشي واپس کولی دا پختګي غواړي په عقیده کې ابای جوابونه ته عقیدې پختګۍ په بنیاد به ورکوي یعنې د مرګ یو نیټه مقرر ده چې کله هغه راشي نه مخکې رستو نه کېږي د ساینسدان د ځان له دارش نه کېږي داسې ډېر شي حقایق قرآن موږ ته بیان کړي دي سورة البقره کې نکته موږ ښیو خلکو ته چې قرآن مجید دا فرمایي چې کله آدم او حوا ځمکې ته راکوز کړل نو څه ورته ویلي وو لکم فی الارض مستقر همیشه دپاره به کوم ځای پاتې کېږئ ځمکه کې ولې همیشه دپاره हमेशा बने कि तुम दुनिया के ना दे रहे हमेशा द पार वज़ में कहेगा समझ ऐसा हो जाता है दुनिया के दे रहे और मुहावरा अदा होना जो काम लफ्ज़ पर दे रहा से दा मुहावरा दा हमेशा द पार अस्ता जुन पर दुनिया के दे उस खलक से गई खलक दिन सोक पर स्पोग में के जुन गुरी खर्च करे पैसे ऐसे ना सिलबोश सो गोबल सैयारे के जुन गोरी सो गोबल सैयारे के जुन गोरी कम दे जुन लकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रुन ये जाए करार चे कम दे ताज़ुमा कर यो सड़ाई मिरीख की बिलफरज जान लगूरी जुन जान लगूरी न खौरा बदे देने उड़ी वो बदे देने उड़ी ऑक्सीजन बदे देने उड़ी दा वसंगा जुन दे कुरान चे कम हक़ाइक़ु या हक़ाइक़ी उस कुरान चे दावेली चे मर्ग पर नेटा बांध दे न बस आगा मर्ग टाइम चे राशि बस पर नेटा बांध दे तजर्बे दे गई खलक नस्ल मूश तबाए सवालात देता गूज़ शुतर होए का ना गूज़ शुतर दा गूज़ शुतर दे वलाकिन الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزل من المستیات ہوئی نزلا تیار میل مستیادہ دا اللہ دا طرفنا وما عند اللہ خیر للابرار
خیر للابرار نه خلکو خیر الابرار جوړ کړی وی دا نوم دی نو خیر الابرار خو یو ونو هغه وفات شوی دی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم په نیکانو کې خیر څوک و دی هر چا د خیر الابرار وایي عجیبه کار نه دی بس نوم دی کېښی دی پښتنو دا اکثر علما کې دی نومونه سید الابرار او خیر الابرار سید الابرار هم هغه یو و بس د مولانو کار دی غلط نوم به کېږي بس بیا وما عند الله خیر او هغه څه چې د الله سره دي هغه غوره دي للابرار د پاره د نیکانو وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله دا دی کې ذکر کوي د هغه اوصافو چې اهل کتابو کې دي نیکان اهل کتاب شته بعضې قرآن ډېرې بدۍ د هغې وویلې او د هغې لږه خوبي هم بیانوي خو پښتو کې خوبي ورې بدۍ ته وایي د پلانکي چیز کې دا خوبي ده یعنې برایي ده خوبي جدا چیز ده برایي جدا چیز ده وان من اهل الكتاب یقینا ډېر په کتاب والو کې لمن خامخا هغه څوک دي چې ایمان لري په الله باندې او پای سمانه چې نازل کړی شوي دی هغې ته او پای څه چې نازل کړی شوي دي تاسو ته خاشعین لله هغې عاجزي کوونکي دي الله ته یې نیکان دي پکې ډېر شته دی اوس هم شته دی لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا هغې نه حاصلوي د الله په آیتونو باندې دنیا ذلیل دا کسان د هغې دپاره د هغې اجر دی د هغې د رب په نیز ان الله سریع الحساب بېشک الله زر حساب کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون دې ته موږ خلاصه د صورت وایو په یو آیت کریمه کې قرآن مجید اشارات کوي یا ایها الذین آمنوا کې توحید خو ضمناً دی دا صراحتاً دی اور رسالت پکې ضمناً راځي اے ایمان والو ایمان یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چې ایمان مو راوړی پس هم ایمان راوړی په الله او د هغه په رسول اصبروا ټینګ شیخ نو ټینګېدل دا خو هر څیز باندې ټینګېدل پکار دي که ته نیکي کوې نو هم پې ټینګ شه او که ته بدي نه کوې نو د بدۍ نه په نه کولو ټینګ شه او که تکلیف دی نو تکلیف کې هم ټینګ شه دغې ته هم شامل دی لیکن دلته دغه نه دی مراد یو کار دی چې ډېر ګران دی هغه کار دی انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې یو شی خرچ کول نو قرآن وی په دغې ټینګ شه د الله په لار کې خرچ کوئ او په دې ټینګېدل ګران دي دا هر چا کار نه دی ځکه پیسه ګټل ډېر په ګرانه کېږي د بعضې خلک خو چړوسان یي که نه مکي چوسي هغه اړو لګوي نه پیسه نه لګوي نو اصبرو ټینګ شی دا مطلب چې په انفاق فی سبیل الله ټینګ شی وصابرو دا آیت لږ غور غواړي ګوره دا غیر مسلم چې څومره کار کوي د خپل مذهب دپاره نو هغې کې خو څه هغه کارونه دي کوم چې موږ سره هغې کوي که نه مسلمانانو نسل کشي کوي نسل کشي کوي نسل ورته تباه کوي یو څه بل لیکن کله هغې بل چلم کوي هغې خلک په پیسو اخلي یعنې کمزوری سړی به مونږ کې وګوري هغه به ښځو کې واده به وله وکړي کور به وله واخلي څه دوکانداري ټیله میله به وله ولګوي چې کله هغه ښه پوخ شي پای کې بیا ورته د خپل مذهب پرچار شروع کړي نو سوال دا چې دا امت مسلمه څه کوي آیا یو مسلمان مالدار سړي دا سوچ کړی دی چې دا زما مسلمان رور بېدینۍ ته روان دی د غریبۍ د وجې بل چا پې لاس والی راوالی دی اخوا ځي نو آیا چېرته داسې یو تنظیم شته دی چې هغه دا وکړي چې بھائی موږ به پیسې جمع کوو په میاشت کې او په یې باندې یو کس یا دوه کسو له کم از کم د لاسو دا ګاډی چې کوم د دا وله جوړ کړو هغه له بیا څه میوه څه دانه څه یو څه بل څه کاروبار ورله روان کړو دا سوچ دی یو د صابرو کې دغه دی نور په دین راټینګ کې نور یوازې په تقریرو نه راټینګېږي چې ته ور تقریرو کې راټینګ وځي هلته هغه خېټه وګوره خېټه یې خالي ده خلک خپل بچي وژني ده حلالۍ ده لوږې د وجې زموږ مالدار ودري ته وینا ورته وکړې نو څه به وایي جي ما خو زکات ورکړی دی
زکات یې ورکړه ستا په مال کې ورسه نشته. قرآن خو لیکلي چې فی اموالهم حق للسائل والمحروم، د مؤمنانو په مال کې د سائل لپاره او د محروم لپاره حق دی. هلته مفسرین لیکي دا آیت دلیل دی چې د مؤمن په مال کې حق سوى الزکات، د زکات نه علاوه هم د مسلمان په مال کې یو حق شته د غریب. دې ته سوچ کول پکار دی چې زموږ د آخره کولې بې دینۍ ته ځي. د هغې یو سبب دغه هم دی چې خلک ویني چې غیر مسلم کی قادیانان څومره پیسې ورکوي، دا پته شته؟ بلا پیسې ورکوي، ګاډې ورکوي والله. بلکې زموږ د ملک هم داسې خلک شته دی په دې عامو سیاسیانو خلکو کې چې هغه هم پیسې ورکوي. موږ د هغې پته ده، ما موږ د هغې ډېر زور کړی، ډېر ځله زور کړی، ګاډي ماډي هم راوستي دي، پیسو آفرز یې وکړي. نو خیال لایي چې دا به خرڅ شي دا سړی ګنده. یو راغلی و ما پسې ماته وې ګاډې ماډې پرېښود، مې څه به کوم دی سره دا پکارېږي، مې نه پکارېږي. حضرت جمال صاحب د الله وخي ما ته ته پوره روزګار ہے ته ته واخله دا به چلوم که نو ما ورته یې ته وی چې خو دې پسې چې کومه نتیجه ده هغه شی خو مونږ د چا لپاره نه شو کولی. د خپل دین خلاف خو سوال نه پیدا کېږي چې مونږ څه وکړو. نو خلک لګیا دی داسې، زمونږ د خلکو یو کمی دغه دی چې دی غریب غربا خو څه کوي، دی د هغې خپل امامتی کې. زه خپل ځان نه یادوم، زمونږ کار الحمدلله ښه دی، زمونږ کار روان دی. زه عمومي خبره کوم. د الله فضل دی، ما پسې د چا آواز نشته الحمدلله علی ذلک. دا څوک نشي ویلی چې د باندې زمونږ 10 روپۍ قرض دی. خو عوام چې کوم وګورو مونږ، نو زمونږ امامان په کم حالت کې وخت تېروي. عام امامان د هغې څنګه ژوند دی؟ 3000 او 4000 روپۍ. ما سره د یو مدرس څومره سوچ دی، ما سره دا قاري صاحب دلته کې 2 غنټې کار کوي، دلته دلته 10,000 روپۍ ورکوم د میاشتې. دا د سوچ فرق دی. خپل سوچ بالا ساتئ. دا خلک دا په خپلو خپو ودروئ. دا چې تاسو په خپلو خپو ودرول د امامان، یو 2 کسان څه کال دی یو که بل کال بل وکړه، دا به ټول د دې ظلمونو د چونګل نه راوځي. دا ټول حق پرست کېږي. دا غریبانو سره څه شته نه، عوام ورته ناست دي. د بچو د خوراک یې څه انتظام نشته دی، د څښاک یې څه انتظام نشته دی، تعلیم نشته دی، دوا یې څه نشته ورسره. 3000 او 4000 باندې ګزاره کوي. دومره لوی کور په 3 او 4000 څنګه چلېږي؟ نو چا سره چې امامان شته نو مهرباني وکړئ د هغې خیال ساتئ. او بل لا چې بېزتي والا مه کوئ چې کوڅې ته راولئ. عزتدار سړی بل له عزت ورکولی شي. امام له څه ورکوئ هغه په ټری کې واچوه، پوښېږه، څادر پې واچوه، کور ته یې ورکړه. اوس دا نه چې ته هغه دې غاړې ته پچی واچي او دې ګرځي راګرځي چې ماله وظیفه راوړی خدای وبخ. دا ذلت مه کوئ. دا کېږي. ما خپله دی خپل جماعت کې کړي دي، څه کال نشته دی، نور کله ما همیشه کړي داسې. طلبا د دین، دارنګې د دین علما، دا سپک خلک نه دی. دا چې موږ په خپلو خپو ودرو نو زموږ دین به مضبوط شي. او که دا موږ پرېښود دغه شان بس مراسیانو ته پاتې یو، دغه نعتونو والا به راځي، زموږ به دغه امامان بس هغې چې نعت شروع کړي نو ورته اعوذ بالله بسم الله مخکې وایي که د هغې دا علم دی، ته به دا قرآن وایي. او خو مراسیان دي که نه، ډم دی، ډمان ورته وي. او چې کوم نعت وي نه خالد بدګانې وضع یې راغستی، بس صرف د رباب ضرورت، ټک ټک ضرورت ورته. د دې خپلو حق پرستو علماو خیال وساتئ. دا په خپلو خپو ودروئ، احترام یې وکړئ، ضرورتونه یې معلوم کړئ چې کم ضرورت دي ته او له پوره کړئ. دا صابرو دی. عام مسلمانان او بالخصوص علما طبقه د دې صابرو دا ټینګ کې په دین باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لپاره به ورکول که نه. کم خلک چې هغه مؤلفة القلوب و هغه و دغه شان، هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه ورکول د غنیمت نه. باقاعده دې لپاره دې په دین باندې کلک شي.
دا لالچ نه دی، دا طریقه ده، یو سیاسي طریقه ده. ایمان والو اصبرو. یو زنا تپوس کړی زکات په باره کې. د زکات ګور یو قاعده ده، مخاطب خو تاسو نه یغې خو بار کې تاسو مو وره. زکات قاعده ده چې د مال د پاره چې هغه قابل حصول جوړي د زکات لپاره، د هغې لپاره یو سیز دی ته نصاب وایي. نصاب 52 تولې چاندي ده یا 7.5 تولې سونا ده یا په دې کې د یو د قیمت برابر نقدیت دی. دا پخوانی قاعده ده. هر کال زمونږ حکومتونه اعلان کوي چې څه کال به د زکات نصاب صحیح څه کال څه چا اورېدلی دي؟ 1,37,300 روپے څه کال دا نصاب و د زکات. حکومت چې کوم دی 1 رمضان باندې دا اعلان کوي، هغې ته غوږ دی، هغې ته اعتبار دی، هغې پوهېږي او هغې ته د بین الاقوامي کرنسۍ او د سرو او د سپینو دا هر څه پته وي. کم داسې بني آدم چې هغه سره نن 1,37,000 روپۍ چې کوم وي دا ورسره نن رالی بالفرض، په دې باندې یو خو شرط دغه شه دا نصاب شه او په دې نصاب باندې یو کال تیر شو. نن چې کوم تاریخ دی بیا راتلونکي کال کې په دې تاریخ دغه پیسې یا خو دغه مړی وي یا دې نه سیوا شوې وي، کمې شوې نه وي. که کمې شوي بیا به زکات نه وي. نصاب نه په کم باندې زکات نه وي. چې نصاب وي او په نصاب باندې کال تیر شي نو بیا پې زکات وي. څومره زکات وي؟ 2.5%، سلو کې 2.5 روپے. دغه دغې ضابطه ده، سلو کې 2.5 روپے. بیا او تپوس دا چې څوک صاحب نصاب وي نو په یې باندې قرباني واجب ده که واجب نه ده؟ اول خدایات ساتئ چې دا د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دی چې قرباني واجب ده. نور ائمه قرباني سنت ګڼي. علمی خبره خلق علمی میدان کې اخلي، نور ائمه سنت ګڼي. چونکه خلکو هغه زمانه کې دا لازمی کړی وه. د دې وجه نه حدیثو کې راځي چې ابوبکر او عمر به رضی الله عنهما د وس باوجود هم قرباني نه کوله، ځکه چې خلکو دا لازمی کړی وه. هغه د فرض مرتبې ته به نه رسوي. زمونږ بعضې خلکو فرض او مرتبې ته رسولې ده. بعضې خلک یادو هغه داسې چې پیسې درک ورسره نه لګي خو قرباني کوي دې لپاره چې واړه خفه کېږي. واړه خفه کېږي، د تره زامنو ته ګوري او ماما زامنو ته ګوري، دې ته قرباني نه وي. ښه دا تاسې بس څه شی دی کړی، چینې میلې حلال کړه، چرګ والا حلال کړه، دا قرباني نه وي. دا ګپ شپ مه لګوئ. قربانۍ خلک یا عبادت دې لپاره نه کوي چې خلک خفه کېږي او واړه خفه کېږي، نه دا سنت خلک وګڼي یا واجب وګڼي نو بیا وکړي. دغه طریقه غلطه ده. البته کومه زنانه داسې ده چې هغه صاحب استطاعت او کولی شي، دې لپاره هغه نصاب نه دی کوم چې د زکات لپاره. فقهاو صرف دا دې لپاره وایي چې څوک صاحب نصاب وي نو هغه دې قرباني وکړي. دا مطلب نه دی چې یو سړی دی هغه سره 1,37,040,000 روپۍ نشته دی، بالفرض 1,00,000 روپۍ دي ورسره د لوی اختر ورځو کې، نو دی کولی شي قرباني کړه. یعنې دومره پیسې ورسره شته چې قرباني پې کولی شي، دی په هغې غریبېږي نه. 2-3 میاشتې پس به کمې بیا پوره شي نو دی دې وکړي قرباني. د هغې وجه دا چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لوی اختر په ورځو کې د وینې تویولو نه بهترین عمل بل نشته. د څاروي وینه یادوي، ها د بني ادمانو وینه نه یادوي. یعنې څاروي وینه قرباني کول دا د په دغې شپه ورځو کې د ټول نه بهترین عبادت دی. څه شی؟ ما اوس نه دی ویل چې کولی شي. یو سړي نه م تپوس کړی، هغه فتوا ورکړی و، هغه ویل چې کله زمونږ ټول کارونه په قسطونو باندې کېږي نو قرباني دې هم په قسطونو او فتوا را راکړه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اصبروا، صبر کوئ، ټینګ شئ په خپله په دین باندې، وصابروا
نور تم د صبر تلقین کوي نورم په دین ټینګوي که ته پوهېږې چې دې سړي ته زه یو 2000 روپۍ ورکړم او دې ټینګېدی شي په دین ورکوله رشوت مشوت نه دی صابرو کې رالیخ دا کلک په دین ون ورابطو مرابطه د جهاد تیارې ورابطو د جهاد تیارې کوي رباط او رباط د جهاد تیاری ته وایي تیار اوسېږه هر وخت اس تیار ساته ډېر بې شمېرې څیزونه دي هغه وکړه ټریننګ وکړه جهاد دپاره د ډزو کولو چل زده کړه د نښې ویشتلو چل زده کړه دا ټول د جهاد کې پکارېږي خو زمونږ خلک یې کوي نه د مسلمانانو د وجلو لپاره یې کوي مسلمان وجلو لپاره مه کوه د غیر مسلم کوم چې مشرکین دي هغه محاربین دي د مسلمانانو سره جنګ کوي هغې سره لپاره دا وکړي دا ټول خو تا قواعد ضوابطو وی که نه خو یاد ساته ګورئ د دې ټولو کلید چابي د کامیابۍ چې کوم ده تقوا ده ګوره دا اسلحې مسلحې دا صبر مبر مال دولت هیڅ نه دي اصل سیس تقوا ده تقوا منې په زړه کې د الله نه یره د خلکو غوندې مه کېږه چې ټول کارونه د ګناه کې وي زه د الله نه ډېر یېرېږم پړه کې چې پړه کې یېرېږې د هغې اثر خو ښکاره کېدل پکار وکړه چې ستا عمل کې تقوا نه ښکاري نو یوازې د زړه د تقوا نه څه نه جوړېږي بعضې خلک وایي زما اړه سپین دی پاک دی وایي او د هر څه نه پاک دی که خیر ایمان پکې هم نشته وی تاسې دعوې نه دي کول پکار واتقوا الله د الله نه یېرېږئ لعلکم تفلحون دې لپاره تاسو کامیاب شئ پوره سهار کې خیر به انشاءالله سورة النساء شروع کړو